الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن أتلو القرآن. عزتمندو عالم کائنات د پیدا کېدلو نه مخکې الله رب العزت فرشتو ته د قرآن کریم څه آیاتونه ولوستل، د سورة طه آیاتونه. کله چې فرشتو هغه قرآن کریم واورېده ډېره خوشحالي وکړه او په خوشحالۍ نه وویل څه ښایسته دی هغه امت چې په هغوی به دا قرآن کریم نازلیږي. بیا یې خوشحالي وکړه، بیا یې وفرمایل چې څه ښایسته دی هغه امت چې د هغوی په سینو کې به د قرآن له ځای ورکېږي. او بیا یې خوشحالي وکړه څه ښایسته دی هغه امت چې د هغوی په ژبې به په دې قرآن کریم باندې چلیږي. هغه امت هغه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دی. هغه موږ او تاسو یو چې الله رب العزت موږ ته قرآن را لېږلی دی او د دغه قرآن په سلسله کې زموږ او ستاسو تنظیم جماعت اشاعت توحید و سنت هغه بر سر پیکار دی. هغه خپل خدمات کوي، خلکو ته د الله رب العزت قرآن ښایي. او حدیث کې هم راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. په تاسو کې بهترین هغه څوک دی چې هغه قرآن زده کړي او نورو ته بیان کړي. نو الحمدلله جماعت اشاعت توحید و سنت دا خدمت او دا کار په مخه باندې اغسته دی. هم د دغه قرآن په سلسله کې هر کال یو اصلاحي او تربیتی او د عقیدې د برابرېدو یو ښکلی اجتماع کیږي چې په هغې کې د خلکو د عقیدې اصلاح کیږي. خاص کر او ښکلي خلک ول راځي، لوی علماء کرام ول راځي. ټولو مسلمانانو ته په هغې کې د دعوت شرکت دی. هغه په راتلونکې میاشتې کې 24 25 26 او 27 څلور ورځې به دا اجتماع کیږي. انشاءالله تعالی ټولو مسلمانانو ته درخواست دی چې هغوی په دې اجتماع کې حاضري یقیني جوړه کړي او خپل اصلاح د خپل عقیده هغه برابر کړي او په دې بیانونو سره د هغوی اصلاح وشي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.